Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. فنننې ویډیو کې چې دا موږ با figure of speech نه start اخلو دا زموږ سره د انګلیش کلاس 7 ګرامر پورشن یا انګلیش پورشن کم چې د هر قسمه ټیسټ سره ریلیټډ دی ګرامر سیکشن ورته هم موږ ویل شو او انګلیش پورشن ورته هم ویل شو هغه به موږ سټډي کوو زموږ سره اوس ویډیو چې دا تر اخره پورې وګورئ مین پوینټس چې دی هغه ځان سره نوٹ کوئ اولنې زموږ سره راځي figure of speech ټیک شو وای figure of speech چې دی دا زموږ سره وړي یا به یو وړي یا به یو لفظ یا به پریز یوز ان نان لیټرل سنس دا به زموږ سره په نان لیټرل سنس کې به یوز کیږي فار ریټوریکل اور ویوډ افیکٹ ټیک شو بل زموږ سره اټ از ا phrase whose actual meaning is different from literal meaning دا به زموږ سره یو phrase غونته شکل به محاوره غونته شکل به د دې چې کله موږ د الفاظو معنی ګورو نو هغه به جدای او چې کله مطلب ګورو نو هغه به جدای ټیک شو ټایپ اف figure of speech چې دی نو هغه زموږ سره درې ټایپس اف figure of speech دی په هغه کې اولنې نمبر چې دی هغه سیمایل یا دا figure of speech چې دا د انتهایی دویمه چې 100% امپورټنټ دی د څه دپاره د ټیسټونو دپاره نو ځان پې ښه صحیح پوه کړئ په دې باندې مخکې ما ویډیوز جوړ کړي دي که هغه ستاسو مخې له نوي راغلي نو تاسو په دې باندې ځان بالکل داسې شور کړئ چې الف با تا سا داسې پې ځان پوه کړئ ځکه چې د دې نه خامخا کوېسچنې چې دي هغه خامخا په پیپر کې چې دی د دې کوېسچنې ما ډېر زیاتې لیدلې دي نو تاسو پې ډېر زیات ښه په اسانو الفاظو کې ویمه ځان پې پوه کړئ اولنی نمبر زموږ سره راځي سیمایل وایي په دې سیمایل کې به موږ دوه څیزونه کمپیر کوو دوه څیزونه به کمپیر کوو بل د سیمایل د پیژندو خبره به زموږ سره صحیح چې په دې کې به لایک یا ایز به یوز شوی څه به پکې یوز شوی لایک یا ایز دا خبره ځان سره بالکل په غوږونو کې کېدی په دماغو کې کېدی شي په سیمایل کې به زموږ سره یا لایک یوز شوی او یا به ایز چې کله په یو سینټنس کې تاسو ته یو سینټنس درکو ټیک شو او په هغې کې یا لایک یوز شوی یا ایز پکې یوز شوی نو تاسو ډایرکټ هغې کې سیمایل دا نښه کوئ لکه فار ایگزامپل دے آر لایک ټو فیز ان افارډ ټیک شو وایي دا دواړه لکه په یو پلي کې چې دي نو دوه مټر ټیک شو د داسې دي لکه په یو پلي کې چې دوه مټر موږ د دې مینینګ سره کار نشته خو زموږ د څه سره کار دی د دې لایک سره کار دی ځکه چې په دې سینټنس کې لایک یوز شوی دی او لایک چې کله موږ وایو چې کله یوز شي نو به سیمایل ټیک شو په دې بلې کې هم چې سلیپینګ لایک ا لاګ یا لایف از لایک ا باکس اف چاکلیټ شو نو دا زموږ سره د لایک په دې درې واړو کې لایک یوز شوی دی ایز والا سینټنس په دې کې نه دی یوز شوی خو ایز چې دی نو چې کله پکې ایز راغی یا لایک راغی نو هغه سینټنس ته به ډایرکټ موږ څه کوو هغې ته به نښه کوو چې دا څه شی دی دا زموږ سره سیمایل دی بل زموږ سره میټافر راځي یا میټافر خو وایي کمپیر ټو تھینګس دا به هم په دې سیمایل کې هم موږ دوه څیزونه کمپیر کول خو په هغې کې موږ لایک او ایز چې دی نو موږ وایو چې دا پکې شرط دی چې دا یا لایک یا ایز به پکې موجود وي په دې کې چې لایک او ایز چې دی نو په میټافر کې به دا لایک او ایز د دې ضرورت به پکې نه دا به پکې نه موجود چې کله کمپیریزن او لایک او ایز پکې نه نو موږ بس څه وایو ډایرکټ منخه کوو چې دا زموږ سره میټافر دی ټیک شو ایگزامپل زموږ سره چې د انټرنیټ کنیکشن واز سلوور دین اډورټایز په دې کې موږ په دې ځای کې زموږ سره کمپیریزن وشو خو په دې کې ایز او لایک خبره دغه نشوه لکه ایز یا لایک پکې استعمال نشو نو دغه ټایم کې موږ دې ته وایو چې دا زموږ سره میټافر دی بل شي هیز ا هارت اف سټون چې دی نو دا هم زموږ سره په دې کې کمپیریزن وشو خو موږ پکې لایک یا ایز چې دی نو هغه زموږ سره استعمال نشو نو د دې وجې نه دا میټافر دی اټ رینینګ کیټ اینډ ډاګس ټیک شو نو دا هم زموږ سره د ډېر باران دپاره دا خبره یوز شوه خو نو څه په دې کې چې دی نو زموږ سره لایک یا ایز چې دی دا ورډ پکې یوز نشو نو د دې وجې نه دې ته موږ وایو چې دا میټافر دی سیمایل نه دی بل دریم نمبر زموږ سره راځي پرسنیفیکیشن په ساده الفاظو کې دا خبره یاد کړئ چې کله موږ د یو انسان کوالټي نن انسان سیز ته ورکو ټیک شو د انسان کوالټي به ځان ته یاد ساتئ ټیک شو یو انسان دی په هغې کې یو سره خصوصیات دی او هغه موږ نن انسان سیز ته ورکو چې هغه زموږ سره نن هیومن سیز دی نو هغې ته موږ څه شوی پرسنیفیکیشن ورته وایو ټیک شو د سن سمایل ډاون آن اس ټیک شو وینور چې دا په منګه باندې خاندي ټیک شو دا خندا چې دا په دې کې زموږ سره د لفظ خندا چې دا کنه نو دا د چا کریکټر دی دا د چا کوالټي ده نو خاندي خو انسان کنه چې انسان خاندي نو نور نه خاندي ټیک شو نو په دې کې موږ وایو چې یاره د سمایل لفظ چې دی موږ لا اشاره راکړه چې په دې سنټنس کې کوم فیګر یوز شوی په دې کې سمایل یوز شوی بل زموږ سره د سټوري جمپ اف د فیچ نو دا جمپینګ یا د ټوپ وهل چې دی نو دا هم د انسان کریکټر دی او دا د
نان انسان ستوري د لپاره یوز شوی دی په دې بره کې د نان انسان سیس چې دی نو هغه سن دی د دې لپاره سمایل یوز شوی دی بل زموږ سره دی چې د لایټ ډینس آن د سرفیس اف واټر ټیک شو لایټ ډانس سوري ډینس نه دی ډانس دی نو دا ډانس چې دی ډانس کول د انسان کریکټر دی د انسان کوالټي ده او دا مونږ د چا لپاره یوز کو د لایټ لپاره لایټ چې دی د انسان نه دی نو چې داسې سنټنس مونږ لراشي نو ډایرکټ به مونږ څه وایو چې دا زموږ سره پرسنیفیکیشن پکې یوز شوی دی ټیک شو دا دغه چې دی دا ځان له وګوره چې په دې کې څه خبره ده خو زموږ سره دا دی چې آیډنټیفای د فیګر اف سپیچ یوز ان د لاین هینټ اف جنګل اور ماونټین ټیک شو په دې کې کوم یو فیګر اف سپیچ چې دی هغه یوز شوی دی نو په دې کې هینډ چې دی لاسونه یا موږ لاسونه چې دی نو دا زموږ سره د څه شي د ځنګل او د ماونټین لاسونه نه دا د انسان لاسونه نو دا خبره پکې د انسان نه پټه کړې ده موږ چې کله پکې د انسان نه یو کریکټر پټ کی نو هغه ته موږ چې دی زموږ سره پرسنیفیکیشن وکړو دا زموږ سره پرسنل شو نو موږ په دې کې څه وایو په دې کې موږ وایو چې دې کې څه شی یوز شو پرسنیفیکیشن پکې یوز شو ټیک آپشن پکې سی آپشن دی بل زموږ سره راځي چې چوز د ورډ دیٹ بیسټ ډسکرایب مطلب دا چې په دې کې زموږ سره ورډ مینینګ چې دی هغه وګورئ وښایه ټیک شو نو ولنې زموږ سره دی چې واټ ډز ابانډنټ مین د ابانډنټ زموږ سره څه معنی ده ابانډنټ موږ وایو چې په ډیر مقدار کې نو د دې لپاره زموږ سره بل موضوع ټکی چې دغه پلانټیفول چې دی دا هم څه ته وایي په ډیر مقدار کې هغې ته موږ پلانټیفول ورته وایو ټیک شو دویم نمبر زموږ سره راځي ویپر ویپر چې دی ویپر دا زموږ سره د اوبو بخارات یا د اوبو لتل یا واټر ویپر ورته موږ وایو ټیک شو نو دا مونږه د واټر ویپر چې دی دا په څه کې سسپینډ دی په هوا کې دا زموږ سره سسپینډ دی نو موږ وایو چې سبسټانس سسپینډډ ان واټ ان د ایر دا بی نمبر آپشن چې دی نو دا زموږ سره نیرست دی په مینینګ کې ویپر ته ټیک شو بل زموږ سره راځي چې واټ ډز کولایډ وایي جنګ کول ته جنګ کول جنګېدل ته ټیک شو وایي د دې څه معنی ده نو د کولایډ مین دی زموږ سره معنی سټرایک ون انادر د یو بل سره جنګېدل ټیک شو د یو بل سره جنګېدل ته موږ څه شی وایو کولایډ ورته وایو 4 نمبر زموږ سره راځي چې what does ascent mean د ascent زموږ سره څه معنی ده ascent چې دی دا موږ ختلو ته وایو څه ختلو ته یا په دیوال باندې یا ونې ته یا بل څه ته ختلو ته موږ څه شی ascent ورته وایو سی نمبر آپشن په دې کې زموږ سره کلیمپ یا موو اپ ورډ چې دی په دې کې ټیک آپشن دی صحیح ده په دې کې چې دی نو دا د دې مینینګ چې دی ته نیرست دی بل زموږ سره راځي چې کمپاوند ایڈجیکټیو څه کمپاوند ایڈجیکټیو کمپاوند ایڈجیکټیو بس ته چې دا د کمبینیشن اف ټو اور مور ورډ دا به زموږ سره یو ورډ باندې دا به یا دوه ورډ یا به د دوه نه سیوا ورډ ویچ کین پرفارم د رول اف ان ایڈجیکټیو دا به د ایڈجیکټیو رول ادا کوي څه د ایڈجیکټیو رول به ادا کوي په سنټنس کې کمپاوند ایڈجیکټیو از فارم بای ایډینګ ناون ا ناون اف پرسن participle or a past participle to adjective چې کله مونږه یو دغه دی یو adjective دی هغه مونږه هغه noun ته مونږه person participle یا present participle یا past participle add کو نو دغه د دې نه به مونږ سره compound adjective چې دی هغه به جوړ شي ټیک شو the trek to the Himalaya is eye opening چې دی په دې کې څه شی دی د کې compound adjective دی په دې بلکې چې the loves to eat sun dried ټوماټو ټیک شو نو دا هم زموږ سره څه شی دا هم په دې کې سن ډرایډ چې دی دا زموږ سره کمپاوند ایڈجیکټیو چې دی دا پکې جوړ شو بل زموږ سره څه شی راځي ډسکرپټیو رائټینګ چې دی وایي از ویئر د رائټر یوز ټو کریټ پکچر په ډسکرپټیو رائټینګ کې به موږ څه کوو رائټر چې دی هغه به زموږ سره پکچر جوړوي یا به امیج جوړوي په ورډز کې ټیک شو ریډر مایند کې د ریډر په مایند کې تا ته یو خبره کوي چې یاره دا خبره داسې وشوه دا قصه وشوه دا وشوه نو ستا په مایند کې به دې څه جوړوي دی به پکچر جوړوي یا به تصویر جوړوي بای یوزینګ interesting vocabulary په دې کې به دا رائټر چې د interesting vocabulary یا imagery چې دا به یوز کوي او ستا په ذهن کې چې دی نو هغه به تصویر کشي یا تصویر جوړوي ټیک شو وای رائټر also make use of sound ټیک شو use of sound په دې کې هم راتلی شي repetition پکې هم راتلی شي او different sentence type to help the reader picture the sense the scene being described ټیک شو چې د دې رائټر به کوشش دی چې دا خبره چې دا زه ته وکم چې دا داسې ورته وکم چې لکه دا کار د په خپله باندې لیدلی دی ټیک شو نو لیدلی دی چې کله دا خبره پکې راغله نو موږ وایو چې دا رائټر وایي چې زه د ده په دې ذهن کې دغه تصویر چې دی دا جوړ کړم نو دې ته موږ ډسکرپټیو رائټینګ ورته ویلی شو ټیک شو
بل زموږ سره راځي شارټ ون ته خبره ده چې as you read make notes or phrase about the meaning you are not clear and check their meaning by using dictionary. ټیک شو. نو دا د ډکشنری د یوز لپاره څه خبره ده په دې باندې خاص نه په سکیمینګ چې دی کنه وی مین ریډینګ کویکلی چې کله موږ یو څیز چې دی ډایرکټ ډیر په تیزی سره موږ ریډینګ وکړو نو دې ته موږ سکیمینګ وایو. ټیک شو. بل through the passage in order to gain a clear understanding of its content. ټیک شو. په دې کې به موږ سره د څه لپاره چې clear understanding د دې content چې دی د دې باندې موږ clear understanding وکړو in particular by using clue from heading and subheading. بل دا چې د کنه وای دا سکیمینګ خو موږ شارټ ریډینګ ته وای کنه چې د اوسیز موږ شارټ ریډینګ کو. ټیک شو. خو دا چې دی وای دا موږ خاص کر دا کار موږ د سسنه ډیر صحیح اغستې شو. دا موږ د هیډینګز نه دا مطلب اغستې شو د سب هیډینګز نه خو مطلب چې دی نو اغستې شو. ټیک شو. دا سکیمینګ چې دی نو دا موږ یو دغه دی یو پیسج دی یو پیراګراف ته هغه ته موږ شارټلی وګورو. ټیک شو. او موږ دغه هیډینګ او سب هیډینګ ته وګورو نو دغه نه موږ ډیر زیات ریډینګ دا دغه چې دی نو هغه راغستې شو. ټیک شو. اوس موږ سره سکیمینګ موږ وپیژندو چې دا خو شارټ یو نظر اچول ته وایي. ریډینګ اوس زموږ سره چې دی نو سکینینګ دی وایي. ریډینګ سیکشن اف د آرټیکل مور کلوزلی ټو انشور انډرسټینډینګ اف د موست امپورټنت پوینټ ریلیټینګ ټو اوورال مینینګ. ټیک شو. دا سکینینګ چې دی نو دا به زموږ سره څه کیږي موږ خو سکیمینګ وکړو ډایرکټ په یو څیز نظر ولګېدو د هغې نه موږ آیډیاز چې دی هغه راوچت کو. اوس په دې کې داسې څیزونه دي چې په هغې باندې یو سړی نه پوهېږي نو د هغې دپاره به دې څه کوي سکینینګ به کوي. وایي چې دا څه وکړي ټو انشور انډرسټینډینګ اف د موست امپورټنت پوینټ. په دې کې موست امپورټنت پوینټ دی او په هغې باندې دی نه پوهېږي نو د هغې د انډرسټینډینګ کوشش به په دې په څه کې کوي په سکینینګ کې به کوي. دا دې ته موږ ډیټیل سټډي هم ډیټیل ریډینګ ورته هم وایو. ټیک شو. دا زموږ سره د چپټر د یونټ نمبر فرست او د سیکنډ چې دی نو د هغې د انګلیش کلاس 7 یونټ فرست او سیکنډ چې دی هغه موږ څه کړو هغه موږ کلیر کړو انشاءالله. په نیکسټ ویډیو کې به موږ څه شی ورکو د یونټ نمبر 3 د هغې ګرامر سیکشن ورډ مینینګ څومره چې د انګلیش د پورشن سره په ټیسټونو کې ریلیټډ دي هغه ټول سیکشن به موږ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ورکو. د الله په امان.